دکه بس دا زموږ د جومات د مولوي صاحب مور ده د دې 500 شوګر او اوس الحمدلله 200 راغلی او دا زخم یې دا وچ شوی دی او هغه فوټ ته وړېدلی دا زخم انشاءالله چې ټیک دی او ډاکټر ولا وی اپریشن لیکلو ډاکټر د دې نه مخکې ول اپریشن لیکلی ورته چې اپریشن وکړو دا بیا دلته دم لراله هغې سره الله پاک ټیک کړي انشاءالله اپریشن نه بچ انشاءالله د اپریشن نه بچ شو الله پاک دلته ټیک زما نوم محمد اشفاق دی پېښور نه راغلی یو او د دې زما والده د دې شوګرو تقریبا 500-600 به چلیدو او اوس چې کوم دی الحمدلله د دې دم سره د دریم ځل مونږ راځو د دې دم سره 172 تراکو شوی دی نو زمونږ ټولو مریضانو ته دا خواست دی چې هغې دې دلته راځي او دلته کې د مولانا صاحب نه دم وکړي نو انشاءالله زمونږ ورسره ډېر فرق راغلی دی تاسو ته هم مونږ خواست کوو چې تاسو راځئ دلته کې مولانا صاحب له دم له او دا فی سبیل الله دی دلته اسم داسې نشته چې خلک وایي چې یاره دلته پیسې اخلي یا نور څه اسم نشته دی الله پاک به د دم سره ښه کوي هر څومره دا یو خبره بار بار کوو چې د شوګر هغه مریضان چې د هغوی دارومدار په انسولین باندې وي د شوګر هغه مریضان چې د هغوی دارومدار په ډېرو زیاتو ګولو باندې وي زخمونه پکې لګي خود به خود زخمونه پکې لګي دا وینه خود به خود دی کې انفیکشن پیدا شي او په دماغ ورسره بوجي وزن ګراویږي او د مریض ته مرو خو باسې مرو خو د مریض ته بار بار د مرګ هغه دغه راځي خیال راځي او وړې تنګي خفۍ پریشانۍ نو دغه مریضانو ته موږ دا وایو چې د شوګر د دم دپاره تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې په سوونو په زرګونو په پوره پاکستان کې نه زه داسې ویلی شم چې چېرته مسلمان دی الحمدلله چا له په ټلیفون دم دی چا له دلته دم دی الله شفا ورکه یو خو دا د اختر خوشحالۍ راتلونکي اختر خوشحالۍ هم الله نصیب کا دویمه خبره دا درونو چې د شوګر هغه مریضان چې دارومدار په انسولین باندې دی مهرباني وکړئ سنت طریقه ده پرهیز سنت طریقه ده لږ د غنمو د سپینو اوړو نه تاسو لږ پرهیز وکئ چې د سپینو اوړو نه کم شوګر لګي نوی سرچ چې کم راغلی دی نو دومره د چینو نه هم نه لګي حاصل د کلام دی چې چینو نه خو لګي خو دا دومره چې چینو نه نه لګي دا مې ویلي نو مقصد دا دی چې د دې سپینو اوړو نه هم ځان بچ کړي ټول پلاستیک دی ټول پکې شوګر دی او معدې نه وهي او چې په معده څومره بوج او تکلیف راشي دومره په ګردو راځي بیا د هغې فلټر کډني نه کوي نو انسان وجود کې غوړي خود به خود پیدا شي په دماغو بوجي وجود سستي مونځ ته عبادت ته ډډې نه لګي او دغه شانتې روژه ورته نیول سختي په دماغو باندې بوجي غصه وله زیاته راځي نو دا ټول مشکلات د دې خرابو خوراکونو نه دی تاسو کوشش وکړئ چې په دې اختر کې د یو خو دا مټیانې ډېر مه راوړئ ټولو باندې دوړې پروزي او چې موږ هم در میلمانه شو نو مټۍ راله مه راوباسئ چې ته کې تازه اوبه تازه یو کپ چای د پیو هغه راله راوباسئ یو دا د ملپیک چای مې استعمالوئ الله تعالی ټولو ته صحت ورکړه ټولو ته شفا ورکړه پرهیز وکړئ او بل دا الله ته رجوع وکړئ سورت یاسین ته رجوع وکړئ د پیغمبر علیه السلام سنت طریقو ته رجوع وکړئ دعوت او تبلیغ سره لاړ شئ علماو سره ملګري شئ نیکانو سره ملګري شئ د الله ذات ته رجوع وکړئ د نبی علیه السلام سنتو ته رجوع وکړئ امید لرم چې الله پاک بم هر وخت په هر ځمکه په هر خطه چې الله پاک بم سکون کې ولري الله پاک به دله خیر درکړي الله به مشکلات آسان کړي الله د ټولو مریضانو حامي شه الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړه الله د ټولو په مریضانو په حال باندې رحم وکړه ما څلور نیمو کې شوګر چلیدو بعضې خیر سکیم چوک نه راغلی مسله شوګر اوس دوه نیمو کې چلیږي یو ځل راغلم دا مې دویم ځل شو بس پیغام دی چې دم سره د خیره ډېر فرق مې شوی دی او ښه شوی یم د خیره الله اکبر ولله الحمد هر قسم شوګر او مرض